مونږ بعضې ټیم داسې وکړو مونږ وایي مونږ به ډېر څه کوو منځونه کوو تهجد کوو دا کوو به لا شي دي دا ډېر شي دي بس الله پاک غفور رحیم دی او په پوچې پوچې خبره باندې چې دنه انسان ته بخښنه او مغفرت کوي. شیخ اعزاز الحق صاحب به یو وړه غونته کې واقع بیانوله ورته یې هغوی وایي دا لیلا مجنون کیسې چې مونږ اورو نو یو موقع باندې دا لیلا بهر راووتېدله او منګی راغستی دی ګودر ته راغله او اوبه ډکوي نو چې مجنون ته پته ولګېده چې لیلا خو ګودر ته ځي او هلته کې به چې دی نو عرب تاویږي او دا به منګی را ډکوي نو خان لالا زر مخکې منډه کړه چې څوک یې دی و چې زه څه وکړم چې دې ته زه ښه شمه نو دی زر لاړه په ارټ باندې ورخوشه شه ارټ تاوی دی منګي ډک کړله او دی غلې غونته کې لاړې وایي که ده ته وایي چې مجنونه بس که نه دی به بیا موږ هسې ودرئ چې ورګه څنګه چل دی او څه کیسه ده دی ترې لاړ او ډېر ټایم پکې تېر شو ګنټې پکې تېرې شي او دی بیا چې ته اوبو نه راووتېده نو دی وکتېدل چې سړی خو عاشق خو لا لګیا دی او حرت تاوی نو دی منګي ډک کړه نو دی ته خفه شول که موږ ده ته نه وایو نو دی به لګیایي نو چې دی منګي ډک کړل نو ورته وایي مجنونه بس دی نو دی خپل زړه کې خفه شو ګوره وایي له بس دومره الان کې څو ګنټې په یو سمي لګیا دی بس هغه په ذهن کې دنیاوي شک دی که نه څو ګنټې لګیا دی رټ تاوی او هغې ورته وایي مجنونه بس نو ده باندې دا خبره هم دومره خوږه ولګېده وایي بس لږ ډېر به مې تاو کړی که نه نو هغې به وي موږ 2 رکعته وکړو نو موږ وایي چې بس نو که تاسو تلاوت وکړو نو موږ وایي دا بس دا ډېر دی وایي هغه د دنیا په هېڅ شک کې لیونی دی هغه ته د عرض پته نه لګي او د ګنټو پته نه لګي او موږ د الله عاشقان یو موږ د رسول الله عاشقان یو او 2 رکعته نشو کولی تلاوت نشو کولی هغه فرضي لمونځ نه کوو نور اعمال نه کوو او که لږ څه وکړو نو موږ وایي دا ډېر شی دي نه که ډېر څه کوو موږ به زړه کې وایي دا لږ دي موږ به څه وایو دا لږ دي د صحابو دغه رنګې د بزرګانو واقعات واورو د روزې به زر رکعته نفل کول موږ کوم دغه فرضي لمونځ موږ نشو رسولی الله دې معافي وکړي په دې روزه باندې په دې جمعې کې زمونږ د سهار لمونځ قضا کېږي دا زمونږ دپاره د بدبختۍ علامت دی بدبخته دی هغه سړی بدبخته دی هغه ښځه چې هغه د سهار لمونځ په دې جمعې شپو کې هغه نه پاسي او ښه اواز اوري دا یاد ساتئ ټول موږ تاسو مشران به م یو کشران به م یو په دې شپو کې داسې به یو کس نه وي یو صورت شته هغه کس به نه پاسي چې هغه د ماسخوتن نه موبایل ته کښېني او شروع د شپې 2 یا ورسئ نو خود به د لمونځ په ټایم کې ودي بیا د لمونځ په ټایم کې بېواسي وي هغه له خوب ورغلی وي خو که چېرې موږ په ټایم ویده شو ماسخوتن لمونځ مو وکړو روټۍ مو وخوړله او بس ویده شو موبایل مو سایډ ته کېښودو نو دا یاد ساته سهار د اذان نه مخکې به ته پاسي او که چېرې ته موبایل واخلي او په هغې کې چې دنه آنلاین ګیمونه دي لډوړه او یا فلمونه دي او شپه دې وواله او 2-3 نه خبره ورسېده نو دا مجال نشي پیدا کېدی چې ته بیا سهار وختي پاسي نو کوشش به کوو ژوند ګوره دومره نه دی ځان له آخرت له څه کول پکار دي دنیا هم ختمه ده آخرت له ځان له غم او درد دی چې زمونږ آخرت جوړ شي زمونږ دنیا جوړه شي دنیا نه موږ ځو الله رانه رضا شي الله رانه خوشحاله وي او داسې عمل وکړو موږ او تاسو چې هغه الله ته مخامخ کړو الله رب العزت زمونږ ته د جنت فیصله وکړي